لکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ارشاد فرمایي چې څوک مونځونه په خپل وخت کې ادا کوي، څوک اودس هم په ښه شان وکړي او ډېر په خشوع خضوع سره مونځ وکړي، په وقار او په عزت سره ولاړ وي، په آرام او په سکون سره رکوع او سجده هم وکړي، ښه په ښه شان او په اطمینان سره ټول مونځ ادا کړي، هر یو رکن په ښه شان ادا کړي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه مونځ ډېر روښانه ځلیدونکي جوړ کړي او مونځګزار ته دعا کوي چې الله جل شانه دې ستا هم داسې حفاظت وکړي لکه څنګه چې تا زما حفاظت وکړه. نو یو بهترین عبادت په تمامو عباداتو کې افضل ترین عبادت دا دی مونځګزار ته دعا کوي، او چې څوک مونځ په بد شان وکړي، نه د رکوع خیال وساتي، نه د سجدې خیال وساتي، نه یې اودس په صحیح طریقه باندې کړی وي، نه د خشوع او خضوع خیال وساتي، نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې راځي چې بیا دغه مونځ بد شکله تور رنګ کې دته خیرې کوي چې الله تعالی دې تا هم داسې برباد کی څنګه چې تا زه ضایع کړم. او دغه رنګ حدیث مبارک کې راځي چې دې نه پس هغه مونځ د زړې کپړې په شان راغونډ کړی شي او د مونځګزار په مخ ور وویشتلی شي چې واله دا مونځ دې قبول نه دی. لہذا زما عزتمندو مونږ او تاسو له د مونځ اهتمام پکار دی او په صحیح طریقه باندې، په کومه طریقه باندې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، په هغه طریقه باندې هغه خشوع او خضوع والا مونځ به الله ته قبول وي.